بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. نو حروف ابدال هغه شروع شو استنجده يوم الصوال زطن. نو اول حروف تندا شو نن صوت خبر ده. الصاد ابدلت من السين. صاد دا بدل راضي د سین نه، یعنی صاد په بدل کې راضي د سین نه. لقد الله تعالى يقول شو أسبغ عليكم نعمه. نو أسبغ بأسجو أسبغ سين ده سين كامل كيدل معنا. نو دل کې د صاد بدل راغله د سین نه، او د صاد ولې را بدل راغله د سین نه لقرب مخرجهما. ځکه چې د سین او د صاد مخرج یو ده، دواړه د جبه د سر او د لاندې باندې مخامخ دوه غاښونو د شاګانو نه دګینی. نو مخرج یو ده د سین او د صاد. د دې وجنه د سین د صاد راغله د سین په ځمانه اسبغ اصبغ. نو لسم نمبر صاد. نو صاد صرف د یو حرف بدل لازم چې د سین نه هغه پوښوي بل الف ته يوم صغال زوتن. نو صغال کې الف الالف اودلت من اختيهما وجوبا مطردا. و الف د خپل اخوینو نه، یعنی د الف اخوین دي نو د دې په ګروپ بدل کې دي سره څوک شریک دي واو یا. نو الف دا بدل راځي د واو او یا نه. لکه قال بأزل قسو او باع بأزل قسو. کوم قانون دی؟ څنګه قانون دی؟ واو یا متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي. نو واو یا با بالغ سره واو یا بالغ سره بدل وډانی کو واو یا ساکن کو بیا به بالغ سره بدلو. کم سو پیدا امام ابن جنی رحمت الله تعالی علیه. نو دا الف چې دا بدل لازم د خپل اخوین نه یا د وانه وجوبا مطردا. وجوبا یعنی وجوبي تور باندې مطردا د قانون موافق. لکه قال باصل کې او باع باصل کې ومن الهمزه جوازا مطردا. او د حمزه نوم بدل لازم جائز چې د قانون مطابق. لکه راس نسو راس کوم قانون دی؟ راس بوسن دی ګرمانه کما مر لك ذا خبر دي. الله مبدلت من النون. فا دي لسم نمبر لام ده. ولام دا بدل راځي د نون نه. لکه اسغیلان فاصل کې اسغیلانون. سو فاصل کې اسغیلان دا تصغیر د اسلان ده. اسلان جمع د اصیل ده. اصیل ویلې کې ماقام ټیم ده. لکه اصیل بیا اصیل نه چنه نمازیګر د مقام مېس کې اصیل دغه د بکرته مو اصیل ہے وسبحوه بکرته مو اصیلا. نو اصیل دا مفرد ده. د اصیل جمع راځي اصلان سره دي او د اصلان جمع د تصغیر اسغیلان راځي سره دي. نو په اخره کې دا نون دا بلام سره بدل شوی دی او لامونه نن په بدل کې راغلی دی. لکه چې مخرج یو دی صحیح یو دی. ومن الضاد او دا لام بدل لګي د ضاد نه. لکه التراجع بدل تراجع سم لاسل دی ویلې. باز مکه باندې ستونی استقسم لاسل د استجاع ویلې کی. نو دلته دا ضاد په فاصل کې التراجع خدا لام دا بدل لاغله د ضاد نه. لام ولې بدل لاغله د ضاد نه؟ لاتحادهن فی المجبوریه دي. زګد لام او نون او لام او ضاد دا د دې سره متحد دي پسګي او مجبور وروب کې دا ټول مجبور دي. هغه کویږي نو په دې وروب کې یو لام ده یو مسقاله. نو لام دا د دوه وروبونه بدل لازم. نون په بدل کې مراد لشي او د ضاد په بدل کې مراد لشي. زوتون کې ذا دیالسم سوال لسم نمبر حرف زارا. الزا ابدلت من السين. زارا بدل لازم د سین نه او د صاد نه. لکه یسدلو چې فاصل کې سو یسدلو صدل کنه صادل دا کپڑے ته ویل کې پردې ده. نو دا سین په ځای باندې زارات لل یسدلو او الاسقاط لکه ده قول الحادم هكذا فسدي. دا اصل یې فسد دی. فسد ویلګي خر لګول کو پیژنې کړه
نو د څه چلو چې ودا حاتم طوئی دا یو سخی سړیو مالدار سخی سړیو ډیر جات سخاوت په کوم دی یو سړی قید کړو د حاتم طوئی نو چا چې قید کړو دا وکړه ملمانه راغله نو دا دی قربا چا کوم چې لګا دا حاتم طوئی قید کړو کنه ادا قربا خپل غلام ته وی چې لاړ شو د اوخ باندې فص ولا غواړي مطلب کر ولا غوا او دا غینه وینه راو باسا واغه وینه چې نه دالک دغه کا پخه کا او راوړ دي دغه لا دې سړي دا راوړ چې واو دې ملمو ما غلام له دغه نو ورتل طریقه ول نو ورتل اخر لګولو نو بدی حاتم طوئی ته وی چې تعالی اخر لګولو طریقه درته او راځي را جدا اوخه حلال کو نا سره ورته قاریدو چې د دې چلو کو ما خو ورته چې خطر ولا کو تا ورته چې تا خو سروي دی حلال کو نو اورته چې هاذا فسدی لما اخر لګول خو دسی نه خو لکه مطلب ته چالو ویني نه ورکوم نو خو سخی سره ما حاتم طوئی وګنه نو چې دا زما د سي په دې طریقه باندې دا اخر لګول زما د سي د سي ویني راو بس نا ملما متاثر شو ډیر راته وی کله دا سوخته دا حاتم طوئی دی کنه وداري بس قید دې کینونه نور دې په دې غلطي کړو په دې کې مينوره بس ودا مال راغلو اي ته واغسو د آزاد چې ته قید قابل سره نه نظر لګي هغه دا فسدي دا فسد دا ځان چې نه دا په ازل کې سواد او فسد کر لګول دی لګي فسد هغه پوښوي اخرانه هغه طواده اطغى ابدلت من التاء وجوبا مطردا في الافتعال انه استقرابه واطغى بدلت ليش د تانا په باب افتعال کې دا وجوبي تور باندې د قانون مطابق کم قانون دی الصبر اتغبر ولا قانون قالت د باب افتعال لا فاعل به مقابله کې څه سره شي صاد فارشي نو تا د باب افتعال با فتوا سره بدلول سری واجب دی بیا واخو ګورو کتوا راغلی وجو سبقو ادغام وکړو اګه صغار راغلی بیا ادغام دو طرفه یک طرفه جائز دی اگر اس طرابه پوښوي وفي فحصتو بعد فحصتو فحصتو معنا یعنی فحصتو ده تو دا تای په تاسو سره کړي تفحص کولې تفحصونه کول تفحص وتا تفحص پاسو کې تفحص ده تفحص مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي هغه تاسو کې زمانه سره تفحصونه وکړه دا تفحصونه رانه وکړه دا تفحص ده پزد نو دا فحصت په اصل کې ده فحصت یې ما ته پوس کړه وو کنه نو دا فحصت دا تاره متغلب په اخره کې راغله تا په توسر بدل شي دا واستاوري په توسر بدلی لقربهما ذکر په مخرجونو کې دوانه برابر دي کله به وښوي دیو چې دا پېژل لږونه په دې کې مالک دي کنه چې وجوب المطردا او جواز المطردا چې دلته کې بلا بدلی کې دا هر بدل کې راځي دا بدلول واجب دی او د قانون مطابق او کوم ځای کې چې جوازنو د الله کې منی کړي چې دلته کې دا هر بدل کې راتل جایز دي او چې کوم ځای کې ما نه دي لیکلي کنه نه مې به وجوبن لیکل دي نه مې به جوازن لیکل دي نه دا پوه شي چې ټول سری خلاف صدا خبره کوي ما تاسو ویلو کړم ما یاد کې به بیا باقره کې بیا دا ټک کوي چې والموضع الذي لم يقيد فيه من الصور المذكوره يكون جائزا غير مطرد وای هغه څنګه چې بکم دې قید نه لګول شي دې دا چې دې کم مذکوره صورتونه نه الله دې جایز خو غیر مطرد معنا چې هغه د قانون مطابق نه دي سماعي دي مگر صرف دا موقنون سره دا نه لګول کا په موقنون کې او دا چې نه دا خبر پدې کې غلط هم نو شي لکه پوښوي الباب السابع وفي اللفيف بس بغنيش نه ختم دي کنه څه ها ختموي نو نو بیا ولاړې شکار دې ټایم دې نس وګي کنه دا حروف ابدال ټول چې دا واړوي کم کم په کم کم سره بدليږي دا آیت کې ماته په ټولو ان شاء الله